د پیپلز پارټۍ رهنما پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدي په پرویز خټک باندې د کرپشن او بدعنوانۍ الزامونه لګولي دي. ضیاء الله افریدي وایي چې تنګي کرومایټ ټیک اپ وزیر اعلی پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک د حکومت ختمېدو نه صرف 13 ورځې مخکې خپل وراره له ورکړې ده. په دې حواله به مونږ خبرې کوو ضیاء الله افریدي صاحب سره. ضیاء الله افریدي صاحب ډېر سنګین الزامونه ستاسو لخوا مخې ته راغلي دي. په دې حواله را سره تفصیلات شریک کې چې واقعي دغه ټیکه پرویز خټک خپل وراره له ورکړې ده. ډېره مهرباني داسې ده دا الزامات نه دي، دا حقیقت دی، دا د حکومت کاغذونه دا معلوموي. تاسو وګورئ په د کمیټې په هغه کې څه لیکلي شوي دي چې دا د 15 کالو لپاره د تنګي کرومایټ هغه چې په هغې کې ګرفتار شوی وم په ما یې سیاسي مقدمې جوړې کړې وې. دا په 2008 کې پرویز خټک په خپل خط باندې دا لیز ګران کړی و او یو ځل بیا د 15 کالونو دپاره د حکومت د ختمېدو نه 8 ورځې مخکې دا لیز د 15 کالو لپاره خپل جلال خټک نومې رشته دار له قریبي رشته دار له دا لیز بیا وکړو. نو زه حیران بدایم چې هغه نیب څه شو، صوبایي احتساب کمیشن څه شو چې هغې دې کې زه ګرفتار شوی یم، هغه اوس هم پکې کار لګیا دی کېږي او د 15 کالو لپاره دا خبره خو داسې لکه د ټول عمر دپاره ده. دا د رقص عمر کړی بیا یې عمر کو نه نیب شته نه احتساب شته نه هغه انصاف شته د عمران خان چې وایي چې بهی دغه تنګي کرومایټ دا څنګه احتساب دی، دا څنګه نیب دی او دا څنګه غل دی، دا ټکنیکل ډاکو دا چې اوسه پورې ګرفتار نه. ضیاء الله افریدي صاحب کپتان چې کله خیبر پښتونخوا کې اقتدار واغشتن هغه وی چې په 90 ورځو کې به زه لوی کرپشن ختم کم. احتساب کمیشن چې کله جوړ کړ نو دغه به دا وی چې دا دومره مضبوط احتساب کمیشن دی چې د عمران خان ګریوان ته به ملا سچوي، د پرویز خټک ګریوان ته به ملا سچوي او خاص طور ستاسو ګرفتارۍ نه پس خان صاحب اوسه پورې دا وایي چې یاره زموږ احتساب کمیشن دومره مضبوط و چې یو سیټنګ منسټر هم د خپلې پارټۍ منسټر یې ونیوه. نو اوس چې کوم دا معاملات دي بي آر ټي حوالې سره هم داسې خبرې راځي چې هغې کې نیب هغه واغسته، اوس دا معامله ده. نو زموږ احتساب کمیشن څه کوي؟ عمران خان یو منافق او دروغجن سړی دی. هغه احتساب کمیشن څه شو؟ دا یو سیاسي ډرامه زما په نوم یې دوکانداري وکړه، الله هغه دلیله کو، هغه احتساب هم تاله شو. هغه کیسونه چې ما خپله صوبایي احتساب کمیشن له ورکړو، جنګ له بس سروس، ملک جبس سکینډل، خیبر بینک، دا مایننګ کې کرپشن او بلین سونامي کې دنیا کیسونه دي. صوبایي احتساب کمیشن تاله واچوله او قومي احتساب بیرو نیب پې اوس انکوایریانې شروع کړي دي. انشاءالله تعالی دا به ډېر زر دا پرویز خټک دا غل دا ډاکو د 15 کالو تجربه کار او ټکنیکل غل به زر د جیل دننه ځي. دا ثبوت دی، دا ثبوت دی چې 15 کالو لپاره هغه لیز ورکړي چې هغې کې کوم ځای نیولی شوی یم. عمران خان به نور څه ګوري؟ عمران خان یو ډرامه باز دی، دروغجن دی، منافق دی. هغه ټولې ډرامې کې په څرګند شو پښتنو ته او قوم ته پښتانه قرضداره کړه، دروغ احتساب شروع کړو، بې ګناه خلک یې نیولي وو. د خپله وزیر اعلی یې نیو 12 خو یې تبدیلي په قانون کې راوستې 12 ځله همدغه احتساب و. احتساب د دوی ډرامه وه او انشاءالله دا نیب به دا دننه کوي. نن همغه هلیکاپټر کیس کې راغوښتې دا ټول څیزونه به عوام ته ثابت کېږي چې د دې غلا وه او ټکنیکل غلا وه او پرویز خټک خو پخوا د ټکنیکل غلو او به ثابت کېږي. ضیاء الله افریدي صاحب لکه که خبره وکړو د پرویز خټک په حوالې د هغې په باندې ډېر زیات اعتراضات کېږي. که د پارټۍ د ټکټونو د ویش خبرې نو د خټک چې کوم خاندان دی د ټولو نه مخکې هغوی ته ټکټونه میلاویږي. دغه رنګ پرویز خټک چې دی د الیکشن نه لږ موده مخکې راغی پارټۍ ته وزیر اعلی جوړ شو. ستاسو کیس کې لکه تاسو دا وایئ چې مسله د پرویز خټک وه، کرپشن هغې کړی او زه پکې د قربانۍ ګډورې شوم. نو ستاسو په خیال چونکې تاسو پارټۍ کې وخت هم تیر کړی دی، عمران خان کم چې د تبدیلۍ خبرې کوي، کم چې د احتساب خبرې کوي، کم چې دا وایي چې زه به کرپشن ختموم، زه موروثي سیاست ختموم، هغه ولې د پرویز خټک نه دومره مجبوره دی چې د هغه په کرپشن باندې هم خان صاحب چپ دی، که د هغه کورنۍ ته ټکټونه ورکړی کېږي په هغې باندې هم هغه چپ دی. ستاسو په خیال عمران خان ولې دومره مجبوره دی؟ عمران خان دروغجن دی، عمران خان منافق دی، عمران خان ډرامه باز دی. ځکه هغه دغه کوم دغه څه ګوره دا خو څرګنده خبره یو سړی چې طبي خو غلا به یې سره شریکي که نه
داسې کارونه به یې شریکي چې هغه د یو بل په مجبورۍ نو دې کې خو هېڅ شک نشته چې پرویز خټک همیشه که په سینټ الیکشن کې هغه همیشه تاریخ وګوره هغه دلالي کړې ده په سینټ کې په خرڅېدو په اخیستو کې خپل دلالۍ کمیشن 10 لکه 100 لکه دا همیشه اخیستی او کې مختلفو کمیشنو ته دنیا کې ورکړي دي د جنګ نه بچ کې 4 روپۍ کمیشن اخیستی په کابل لیول کې پروټیکشن هغه د زویر کې برقې په پیسې کړي دا ټول چیزونه څرګند شو عمران خان چې مجبور دی عمران خان له بس چلی شي سبا ورکړي د داسې پټې خبرې به یې ورسره وي او هر سړی وایي چې پرویز خټک غلم دی ډاکون دی او عمران خان بې غلی دی دا خو د هر سړي دا یو سوال دی عمران خان نه نو زه خو دا ګڼم چې عمران خان خاموشي داسې د مجبوري خاموشي نه دا د هغه شراکتي خاموشي ده. ډېره مهرباني ضیاء الله افریدي صاحب تاسو مونږ سره خبرې اترې وکړې مونږ له وخت راکړو.